يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم مسلمانان ورونو د سیرت په موضوع باندې بیان شروع هغه وخت پوری خبره وشوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لسم کال د نبوت باندې طائف تلاړ او د طائف خلکو د نبی علیہ السلام خبرې ته غوږ کې نه ښود بلکې د کلي واړه هلکان دا یې ورپسې کړه او تکلیف یې ورته ورسو په ګټو یې وویشتو خپې مبارکې بدن ټول زخمی شو او زید ابن حارثه هغه د نبی علیہ السلام نه بتاو راتاو کېده چې دا گزار په ما ولګي ټول سر د هغه په وینو باندې سور شو. دا یو لوی غم او لوی تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسېد ځکه د دغې نه مخکې هم ډېر لوی غم رسېدلی و د ابو طالب وفات او 3 یا 5 ورځې پس د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات دغه دوه غټ غمونه او بیا د طائف د خلکو نه څه امید وابسته و هغه هم په داسې حالت بدل شو چې هغوی ظلم و ستم وکړو. نبی علیہ السلام ډېر زیات پریشان او خفه و. دغې وخت کې الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان ته وغوښته د تکالیفو او د ظلم و ستم انتها وشوه. دغه وخت پورې 10 کاله د نبوت کې په صحابه کرامو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د اندازې نه او د حد نه زیات ظلمونه او ستمونه وشو. نو الله جل شانه په دغه زخمونو باندې د پټۍ او مرهم لګولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د معراج شرافت ورکړ. ځان ته وغوښته چې دا څومره تکالیف رسېدلي دا غمونه پریشانۍ دا ظلم و ستم شوی دی چې د دې جبیره وشي د دې پټۍ وشي. نو د هغې متعلق فرمایي چې دا کله شوی و معراج چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر د مکې مکرمې د حرم شریف نه مسجد اقصی ته شوی دی دې ته اسراء وایي د شپې تلل او بیا د هغې نه اسمانونو ته عرش معلی ته سدرة المنتهى ته او لامکان ته دغې ته معراج وایي. نو دا کله شوی په دې کې روایات مختلف راغلي دي. چا ویلي دي چې دا د هجرت نه 6 میاشتې مخکې شوی. بعضو روایتونو کې راغلي دي 15 میاشتې مخکې شوی. بعضو روایتونو کې راغلي 1 کال 6 میاشتې مخکې شوی یعنی په 11 کال د نبوت باندې. خو د دې ټولو تطبیق او د ټولو مناسبت او موافقت علماء کرام راوسته دي. نو روایاتو کې دا راغلي دي چې دا معراج د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات نه رستو شوی و. نو خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها اغا په 10
کال د نبوت باندې وفات شوی وه او بیا دی باندې روایات زیات راغلی دي چې دا د رجب په میاشت کې شوی و اگر چې ربیع الاول هم پکې راغلی ربیع الثانی هم په روایاتو کې راغلی رمضان میاشت هم پکې راغلی ده خو چې چاته خبر کله رسېدلی دی نو هغه راوي دا خیال کړی دی چې ګنې دا اوس په دې میاشت کې شوی دی خو د حدیثو عالمانو چې پوره وضاحت او تفصیل د دې کړی دی نو دا د رجب په میاشت کې شوی او په 11 کال د نبوت باندې شوی دی زیات مناسب او زیاته قوي خبره دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه د ام هانی په کور کې ودوما نیم ودو نیم داسې لکه مکمل جخدود نه وما او بیخي ویښم نه وما د ام هانی رضی الله تعالی عنها کور دا حرم شریف په حدودو کې اوس راغلی دی مسجد حرام کې او دا کم مشهور دروازه باب ملک عبدالعزیز ورته وی هغې دروازې باندې چې سړی ورننوځي او لاندې مطاف ته لانۍ کوز شوی دا په پوړو پوړو باندې څه حده پورې تږي نو د اولو دویمو پوړو نه چې راوخیږي واپس د مطاف نه نو دغه ځای کې د ام هانی رضی الله تعالی عنها کورو دغه کور نشانی هغه وخت کې دا واسه کلونه مخکې چې د هغې کومې برجۍ په هغه ځای کې لګېدلې وې نو د هغې نه بره د سپینو زرو یو کړۍ حلقه چاپېره وه اوس یې هغه برجۍ د هغې نه لرې کړي دي او په حدیبیه کې حدیبیې نه لږ غوندې دې خوا د حرم شریف نه 15 کیلومیټره په فاصله باندې حدیبیه 20 کیلومیټره فاصله باندې ده د مکې مکرمې نه د مکې مکرمې نه 15 کیلومیټره په فاصله باندې یو میوزیم دی عجایب ګر دی هغې کې د سن 65 هجري نه راواله د اوسه پورې چې کوم نوادرات د کعبې مبارکې د مسجد حرام او د مسجد نبوي دي هغه پکې پراته دي نو څه هلته دي څه په مدینه منوره کې دي او بعضې څیزونه داسې چې د هغې نه هغوی فوټوسټیټ کړي لکه کم کاغذونه چې دي د نبي علیه السلام خطونه دي هغه بیا په فصیح عربی کې واضح عربی کې هغه رسم الخط د هغه زمانې لږ شانتې بدلو هغې په اوسني رسم الخط باندې هم لیکلي دي او بعضو ته ترجمه هم لیکلې په فارسی کې اردو کې انګریزۍ کې دې کې ورته ترجمه هم لیکلې ده د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د زمانې څیزونه پراته دي پکې د کعبې مبارکې د آبادېدو ستن پکې پرته ده د هغه زمانې برجۍ نو دغه برجۍ د حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها د کور نشاندهي چې کوله هغه برجۍ اوس هغوی لرې کړي دي تیر کال مونږه هغلته په میوزیم کې هغه برجۍ وکتې ما ته خو معلومې وې د مخکې نه هغه ما چې وکتل چې دلته خو برجۍ نشته نو ملګري راته ووې چې هغه میوزیم ته تللي مې کم میوزیم ته تللي دي هغه وی چې حدیبیې ته نو بیا موږ لاړو بهرحال عرض مې دا کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د ام هانی په کور کې په کټ کې ملاستم نیم وده نیم بیدارومه په دې کې دا چت وشلید او حضرت جبریل علیه السلام راغی او نورې فرشتې هم ورسره دي چې په هغې کې معلوم فرشته حضرت میکائیل علیه السلام دی دی راله وی زه رایښ شومه وی دوی راته وی چې راځه مونږ سره راځه وی زه دوی سره لاړم
نو په حتویم کې سم لاستم. حتویم چې کوم د کعبې مبارک نه بار ځای پاتې دی او هغې ته دیوال دی نیمګړی، دغې ته حتویم وایي. وی هلته سم لاستم نو اوده شم. وی دوی راپسې راله، زه یې راپاڅولم، روان یې کړم، د زمزم چینې خواته یې بوتلم، هلته یې سملولم. زما سینې یې وشلوله او زړه یې ترې راوښکه او د زمزم په اوبو باندې زما دا زړه ووینځه او د سرو زرو په یو مجمع کې ټرې کې هر څه چې ورته وایي توشت لفظ عربی کې راغلی، توست، هغې په هغې کې څه علم و حکمت او د ایمان تقویت دا راوړی. نو هغه حکمت او دانایی او هغه د ایمان تقویت چا به څنګه و، بس د الله په علم کې ده. هغې کې د هغې نه زما زړه ډک او بیا واپس زما زړه په خپل ځای کې کېښوده او په سینې راته لاس راښ که، سینه په خپل واپس خپل حالت باندې شوه او شاته مهر نبوت د اوږو په منځ کې ګس طرف ته ګسې اوږې سره نږدې جخت مهر نبوت هغې ولګو. دا مهر نبوت د پیدایش سره و، خو دا په موقع باندې چې کلم د نبی علیه السلام د زړه اپریشن شوی دی، د نبی علیه السلام د وړوکوالي په حالاتو کې دا خبره مونږ ذکر کړې وه چې 4 پیرې د نبی علیه السلام د زړه اپریشن شوی دی. نو دا هغه آخري اپریشن دی چې کله نبی علیه السلام د الله دیدار لتلو نو هغه قوتونه په دې زړه کې ورته واچول، هغه صفات په دې زړه کې ورته واچول چې هغې ته صفات ملکي ویلی کېږي. نو دا مهر نبوت چې کلم اپریشن شوی نو مهر نبوت تازه کړی شوی دی. ګنې دا د پیدایش سره د نبی علیه السلام په شا مبارکه باندې و. نو بیا دغه ځای ته جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام یو جنتی حیوان یو سورلی راوسته چې هغې ته براق ویلی کېږي. دا د خر نه لږه غوندې دنګه، د قچر نه لږه غوندې چیته، دا نه چې شکل یې د خر په شانتې و یا شکل یې د قچر په شانتې و. نور تفصیل احادیثو کې د دې نه دی راغلی چې څنګه و، خو یو جنتی حیوان دی او د سورلی دپاره استعمالیږي. نو جبریل علیه السلام ما ته وی دی باندې تشریف فرماشه. وی هغه چې زه په هغه سورلی باندې سور شم نو هغه سورلی داسې مستي غوندې شروع کړه. وی جبریل علیه السلام ورته وی چې تا ته پته شته چې ستا په شا باندې څوک دي؟ په مخ د ځمکې په کل کائنات کې د ټولو نه بهتر انسان، افضل انسان هغه ستا په شا باندې سور دی او ته ټوپونه وې. وی په هغه حیوان باندې خولې راغلې د ډېر خفګان نه چې ولې مې داسې وکړو. حالانکې هغه د مستی نه کوله، هغه خوشحالي کوله. خو خوشحالي کله مناسب وي، د هغې څه خاصې طریقې وي، کله نامناسب وي. لکه موږ پښتانه چې خوشحالي کوو نو ډولکي او ډمان غږو، دا زموږ خوشحالي ده. د زوی واده دی د زوی سنت دی نو ډولکي به خامخا راولي، خوشحالي ده. هلک وایي سړی خو نه دی، خوشحالي دا نه ده. خوشحالي دا د 2 رکعته مونځ وکړه، خدای نعمت درکړی دی، سجده الله ته وکړه، د دې نعمت شکریه ادا کړه، ټوپونه مه وه. نو لکه د حیوان دا ټوپونه او دا مستی د دې نه کول چې ګنې نبي علیه السلام په د ده په شا باندې په د بوجو نه د خوشحالۍ نه، خو حیوان دی، بیا هم حیوان دی، که جنتی دی خو بیا هم حیوان دی، عام انسان نه دی. دا
په بجلی باندې چلیده دا حیوان په بجلی چلیده څنګه بجلی باندې هلکه براق ورته وایي د برق نه ماخوذ دی برق برېښنا ته ویلی کېږي دومره تیز رفتاره چې د حد د نظر باندې به د هغه یو قدم چې به د دې ځای نه اوچت که نو چې څومره د چا نظر لګي خو جنتي نظر ګورې د اوس د دنیا نظر نه ده خو دا هغه ځای پورې هغه لیکل موږ پیانینو خړ راته ښکاري جنتي نظر د حد د نظر عمره بس خو چې یو 2 قدمه واغستل جبریل علیه السلام ورته وی چې دلته کوز شه رسول الله مبارک ته وی چې ما وکتل د کجورو ځنګلات دي سرسبز ځمکه ده وی دلته 2 رکعته لمونځ وکړه ما 2 رکعته لمونځ وکړ وی ما ورته دا څه ځای دی وی جبریل علیه السلام راته وی چې دې ته خلک یثرب وایي دې ته به ته هجرت کې دا به مدینة الرسول شي صلی الله علیه وسلم دې ته به ته هجرت کې وی بیا روان شو وی بیا چې یو قدم 2 واغستل نو وی دلته کوز شه چې هلته کوز شم وی 2 رکعته لمونځ وکړې مې دا کوم ځای دی وی چې دا خو توري سینا دی هغه مقام دی چې هغه غر دی او هغه میدان دی چې حضرت موسی علیه السلام به د الله سره په دې کې راز و نیاز کو وی د هغه ځای نه روان شو بیا چې یو قدم 2 لاړ وی چې کوز شه 2 رکعته لمونځ وکړه ما چې دا کوم ځای دی وی چې دا بیت اللحم دی دا هغه مقام دی چې دلته حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی دی دا مختلف مبارک مقامات په لاره کې راتلل چې بیا لاړو نو مسجد اقصی ته ورسېدو شام فلسطین مسجد اقصی بیت المقدس هغې ته لاړو وی بار یوه ګټه وه جبریل علیه السلام په هغې کې ګوته داسې وواله په هغه ګټه کې سورې وشو فرمایي چې دا سورې په دې کې د مخکې نه وو خو څه خاورې خزلې پکې پرېوتې وې نو جبریل علیه السلام په ګوته باندې کولاو کړو وی ما دا سورلۍ چې کومه وه د هغې مهار د هغې جلب د هغه سوري کې ورکړه غوټه مې که سورلۍ مې وتړله جومات ته لاړو وی جومات کې د مخکې نه هم څه کسان موجود وو چې زه ورغلم نو د هغې نه وروستو ډېر شی خلک راغی وی اذان وشو اقامت وشو وی مونږ ولاړ یو ما چې امامتۍ ته به څوک مخکې کېږي نو ځکه د کم خلک چې راغلی دا د حضرت آدم علیه السلام نه راواله تر حضرت عیسی علیه السلام پورې ټول انبیا علیهم السلام اوس بابای اول موجود دی نو هغه مخکې کېږي امامتۍ ته بابای ثانی موجود دی نوح علیه السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ موجود دے موسیٰ کلیم اللہ موجود دے څوک به مخکې کېږي وی جبریل علیہ السلام زه د مټه ونیوم او مصلې ته یې وړاندې کړم وی ما 2 رکعته لمونځ وکړو او مقتدیان مې ټول انبیا علیهم السلام شو ټول وایه سبحان الله ځکه خو رسول الله مبارک ته امام الانبیا وایي امام الانبیاء دا امامت ډیر لوی منصب دی دا مقام ډیر لوی دی دا د انبیاء مقام دی وړه خبره نه ده لوی منصب دی په مخ د ځمکې باندې په دینی منصبونو کې امامت دا عظیم منصب دی وی 2 رکعته لمونځ مو وکړو بیا راووتو چې راووتو نو یو روایت داسې دی چې دغه سورلۍ باندې نبی علیه السلام تشریف فرما شو
او جبریل علیه السلام سره دی. یو روایت کې داسې هم دی چې جبریل علیه السلام هم په دقې سورلۍ ورسره رستو سور دی او میکائیل علیه السلام ورسره دی. وی دی او یو روایت داسې دی چې نه هغه سورلۍ مقلته یې پرېښوده، تړلې یې پرېښوده او یو نردبان یو سیړی یو پوړی مثلا هغه د اسمان نه راښکته شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د جبریل علیه السلام نه په هغې باندې اول اسمان ته لاړ. څنګه لاړ؟ بس خو چې دلته یې قدم کېښود او بل او دوه درې قدم یې کېښودل نو اول اسمان ته رسېدلي وو. نو جبریل علیه السلام وی هلکه ور کولاو کوي، دروازه کولاو کوي. فرشتو وی څوک یې؟ وی جبریل یم. مرګری د سره څوک دی؟ وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. وی په خپل اختیار راغلی یې که الله را بللی؟ وی الله را بللی و. دروازه یې ورته کولاو کړه. فرشتې خو ذمهوارې وې. نو په دې اول اسمان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات د حضرت آدم علیه السلام سره وشو او جبریل علیه السلام ورته ووی داستانی که حضرت آدم علیه السلام دی. بیا دویم اسمان، دریم، هر اسمان کې د یو پیغمبر سره ملاقات کیږي. موسی علیه السلام سره ملاقات وشو، څلورم اسمان کې عیسی علیه السلام سره ملاقات وشو. هر اسمان د دې یو اسمان نه دومره لرې دی لکه څومره چې د دې ځمکې نه دا اسمان لرې دی. 1500 کاله د برق د بجلی په رفتار باندې مزل دی. نو سورلۍ خو وه د بجلی او یا هم دقه براق دی او یا بله سورلۍ ده هغه د دغې نه هم تیزه ده. عرش معلا ته ورسېدل. د عرش معلا نه بره لاړل، یو مقام دی سدرة المنتهى ورته وایي. دا سدرة المنتهى ورته په دې وایي سدره بیرې ته ویلی کېږي، د بیرې ونه ده. منتها غزې ته وایي چې په هغې باندې یو کار سر ته ورسي. نو د دې لاندې نه چې بره څه ځي خو نیک اعمال ځي، بل څه نه ځي. نو سدرة المنتهى کې ودرېږي. بیا یې دا الله په حکم فرشتې چې کوم مقام یې هغې ته وړي او د بره نه چې څه احکام راځي نو سدرة المنتهى کې ودرېږي. بیا نورې فرشتې چې الله پاک ورته حکم کړی چې دا کوم ځای ته ورسوئ هلته ځي. سدرة المنتهى ته چې ورسېدل دا یو نورانی مقام دی. د هغې بلبلکۍ د هغې پتنګان د سرو زرو او د سپینو زرو دي. یو عجیب منظر دی او دا سدرة المنتهى دا دونه عظیمه ونه ده چې په دې کل کائنات باندې خوره ده او په هره پاڼه باندې د هر بني آدم د پوره زندګۍ ډیټیل او تفصیل لیکلی دی. دې وخت کې به پیدا کیږي، دونه به عمري، دونه به ډوډۍ خوري، غنم به خوري، دونه به جوار خوري، دونه به اوبه څکي، دونه به چې دا ټول تفصیل چې کوم دی دونه به خوب کوي. دا په دې یو باندې پوره رجسټر دی د انسان د زندګۍ، یو میموري کارډ دی، په هغې کې دا ټول تفصیل چې کوم دی موجود دی. او دقلته نبی علیه الصلاة والسلام د جنتونو سیلم وکړو. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. جنت د دې سدرة المنتهى سره خوا کې نږدې دی. هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام چکر ولګو او مختلف سیزونه جنت کې ولیدل، د جهنمونو چکر یې ولګو، مختلف عذابونه یې ولیدل. په دې لاره باندې سخت عذاب کې مبتلا خلق هم ولیده. زناکاري ولیدل په یو حالت باندې، سودخواري ولیدل په یو سخت ترین حالت باندې. د تعلیم کې، تبلیغی نصاب کې، فضائل اعمال کې کله کله دا
حدیث چې کوم دی نو بیانېږي مختصر طریقې سره، ټول تفصیل سره نه بیانېږي، نشي بیانېدی په تفصیل سره. چیرې د سودخور کومه سزا وه، د زکات نه ورکوونکي کومه سزا، د چا سر چکنی کولی شي، څوک د وینو زو په سمندر کې روان دی او د ګټو نه نوړی کوي، په ګټو باندې چکونه لګوي، څوک داغلی کېږي، چاته یو سزا چاته بله سزا. الله دې موږ ته ټولو ته امان راکړي، و امان به میلاویږي په دې چې د ګناهونو نه موږ ځان بچ کړو، د سود نه ځان بچ کړو، رشوت نه ځان بچ کړو، حرام خورۍ نه ځان بچ کړو، د دروغو نه ځان بچ کړو، د پردي حق نه ځان بچ کړو. الله دې موږ بچ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سدرۃ المنتہا جبریل علیہ السلام ورته ووی چې وروره زه تا سره نور بره نشم تلی، زما وزر سوځي. د الله جلال او جمال دی، 600 وزر د جبریل علیہ السلام دی، وزر مې سوځي نو زه تا سره نور بره نشم تلی. د دې ځای نه ستا او ستا رب پوه شه. نو یو سورلی ورته الله راولېږله د مسند په شکل، د ناستې په شکل، یو سټیج غوندې یو کرسی، هغې باندې نبی علیہ السلام تشریف فرما شو او د الله دربار کې حاضر شو. د الله دربار کې څنګه حاضر شو؟ بس اخوا څومره ورنږدې شو، قرآن شریف کې د هغې مختصر ټکې ویلې، فدنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنى. الله ته دې ورنږدې شو نو ښه ورنږدې شو. د یو لیندې د دوو لیندو په فاصله د الله نه ته نږدې شو، او یو نورانیت دی یو عظیم چې د هغې قوت الله جل شانه د نبی علیہ السلام زړه کې، سترګو کې، غوږونو کې دا چولید. الله سره نیغ په نیغه خبرې وکړي بلا واسطه. چې کله نبی علیہ السلام په ځمکه دی نو بل واسطه خبرې دي. بل واسطه مطلب دا انډایرکټ، یعنی جبریل علیہ السلام راځي او د الله خبرې راوړي او نبی علیہ السلام ته کوي، او هلته کې بلا واسطه خبرې دي چې دیدار ورکوي بلا واسطه، دونه قریب که ځان ته، نو خبرې هم چې کوم دی نو بلا واسطه دي، نیغ په نیغه. الله تعالی ورسره خبرې وکړي نو څه خبرې وکړي نو او بیا یې ورته ډالۍ ورکړه، تحفه ورته ورکړه، 50 منځونه. وی دا تحفه والا او زه دنیا ته لاړ شه، زه دنیا ته لاړ شه. هر څو وخت چې تیر شو، دا یوه شپه ده، شپه لا ختمه نه ده، شپه ولاړه ده، په ځای ولاړه ده. نبی علیہ الصلاۃ والسلام واپس راځي، په هر اسمان کې د یو پیغمبر سره ملاقات کوي. جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام یې بیت المعمور دیوال ته ډډه والی. بیت المعمور دا د فرشتو کعبه ده او د دې کعبې مبارکې په سید کې د فرمای که چرته د هغه ځای نه څوک ګټه راخطا کړي نو د کعبې مبارکې په سر باندې به لګي. نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام د حضرت ابراہیم علیہ السلام سره میلاو شو. دغه د فرشتو کعبه ده، یو وخت کې 70,000 فرشتې طواف کوي او چا چې طواف کړی د قیامت پورې به د هغوی نمبر بیا نه راځي. د الله د لښکرو علم صرف الله وما یعلم جنود الا هو. د خدای لښکرې دا صرف الله ته معلومې دي. دا فرشتې طواف کوي، ابراهیم علیہ السلام ناست دی. نو نبی علیہ السلام سره ملاو شو، خیر په خیر وشو. نو ورته وی جبریل حضرت ابراهیم علیہ السلام ورته وی چې خپل امت ته زما سلام ورسوي، ټول وایي وعلیک وعلیهم السلام. دا سلام مونږ ته راورسېد.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې. او بیا ورته دا ووایه چې الجنت قیعان، جنت شړه ځمکه ده، هیڅ شی نشته په جنت کې، ونې بوټي ځان له ولګوئ، ځان له ونې بوټي جنت کې ولګوئ، باغونه ولګوئ، سبحان الله ووایه، الحمدلله ووایه، عبادات وکړئ، تلاوتونه وکړئ، منځونه وکړئ، زکاتونه ورکړئ. دا په جنت کې ونې او ځان له باغونه لګول دي. دا فرمان یې راوړو، دې فرمان باندې عمل پکار دی، دې فرمان باندې عمل. موسی علیه السلام سره میلاو شو، هغه ته الله څه درکړه؟ وی 50 منځونه تحفه کې راړ. وی نه، هله واپس لاړ شه، 50 منځونه وی ما بني اسرائیل کتلی دي، ډېر تکړه او مضبوط خلک و، هغې خو نه شو کولی، نو نه کول. ستا امت خو وروستو را روان دی، داسې چې پړمي پړ دی نه شي کولی. بیا واپس الله ورته 15 کم کړ، بیا چې راغی وی 15 بیا واپس کړ، 9 پیرې واپس کړ. چې په 9 ځل راغی وی څه چلو شو؟ وی 15 نور کم کړ، وی 100 پاتې شو 15. وی دا هم نه شي کولی، واپس لاړ شي 3 کړي. وی مالا نور حیا راځي. رسول الله مبارک فرمایي لا الله نه حیا راځي. الله ورته وی زما خبره نه بدلیږي، یاد وساته. 50 منځونه مې درته درکړي وو، کړه مې 15، ثواب به د 50 وي. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. دا تحفه م هلته میلاو شوه، د 50 منځونو تحفه م میلاو شوه، ورپسې دویمه تحفه دا میلاو شه چې یو منځ دی په 10 منځه قبول دی، او بلکې یو منځ نه، هر نیک عمل من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا یوه نیکي وکړه هغه ته به الله 10 چنده ورکوي، 10 چنده به الله ورکوي. نو منځونه موږ کوو 15، الله په ثواب د 50 راکوي. خدای دې موږ زموږ د مشران او کشران او نارینه او زنانه او دا ځوانان ټول منځ ګزار کړي. ډېر بې المازه په هر ځای کې موجود دي، خدای دې ټول منځ ګزار کړي. زما وروڼو د اول حساب به د مانځه نه شروع کېږي د قیامت په ورځ. اول حساب ترمذي شریف حدیث دی، ابو داود شریف حدیث دی، چې د ټولو نه اول حساب د مانځه به کېږي. نو چې مونځ وکتی شي نو که څه کمې پکې نو رسول الله به وفرمایي چې د دې بنده نفلونه وګوري، نفلونه یې کړي که نه دي کړي. نو که نفلونه یې کړي نو بیا به نفلونه راغستی شي او په فرضو کې څنګه به راغستی شي. نو شروحو د دې حدیثو د کتابونو شرحو لیکلي چې 200 رکعتونه به د 1 رکعت په ځای باندې. مطلب دا چې دا نفلونه ډېر زیات کول پکار دي، ډېر زیات. نو رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړو،